أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان متفق عليه. حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ته دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د اسلام بنیاد چې د هغه په 5 څیزونو سره ایښودی شوی دی. د دې خبرې ګواهي ورکول چې د الله تعالی نه علاوه بل معبود بر حق نشته دی، او دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، او مونځ قایمول، زکات ورکول، د بیت الله شریف حج کول، او د رمضان مبارک روژې نیول. دې حدیث کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانۍ کم کور چې دی د هغې بنیاد 5 خبرو سره ایښودی شوی دی. هغه دا دي: اول دا ده چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، یعنی الله تعالی د هغه نه علاوه بل معبود بر حق نشته دی، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. د دې خبرې ګواهي ورکول. دویم، و اقام الصلاة، او منځ په صحیح طریقې سره ادا کول، یعنی ټیک صحیح ادا کول. قامت د مانځه هم دی ته چې په صحیح طریقې سره په خپل وخت کې او د خپل آداب او شرایطو سره ادا شي. و ایتاء الزکات، او د زکات ورکول، د خپل مال نه زکات ورکول. او څلورم، حج کول. او پنځمو، وصوم رمضان، او د رمضان مبارک روژې نیول.